احسان شیرپو ورک انسان نو په دغه جلسه باندې د هغه ډېر احسانونه دي او هغه احسانونه یادول او په حیثیت د صحافیانو بس په حیثیت د چارسدوالو زموږ فرایضو کې راځي پکار دا ده چې د هغه احسانونه موږ خپله باندې یاد وساتو. احسان صاحب په صحافیانو کې یو داسې صحافي یو داسې جرنالسټ و چې بلکل خلک وایي نرتوب بلکل هغوی کې ډېر زیات و. هر چا ته بلکل هغه معلومه وه، چا نه پټ پناه نه وه. صحافیانو باندې دغسې څه مسلې به ورته نه وي، که څه مسلې به وي هغوی به بلکل په لومړي صف کې ورسره ولاړ وو. پکار دا دی چې په دې موقع باندې موږ همدا خپل یو عهد وکړو چې کوم زمونږ صحافي برادري ده پکار دی چې موږ یو بل سره ودرېږو، حق اواز چې دی هغه اوچت کړو او دې وخت کې د یو بل ملاتړ جوړ شو. ګرانو ملګرو، احسان یوازې صحافي نه بلکې دی هلته د پي ټي وي په دوبۍ کې هم چې دی پي ټي وي به چلو او شمشاد ټلویزیون به هم چلو چې هغه د فاروق سلطان د کرک د هغه سټیشن دی او ټوله ماته ګوډه خبرې به ولنده راټولولې. دی یوازې ټلویزیون یا شوبز سره نو دی د حکومت سیډۍ سره وو، خو چېرته ما نه دی لیدلی لکه زما ورسره په یو ځای څو کلونه تېر شوي دي، خو ما احسان دا نه دی لیدلی چې د یو پښتون حکومت ته حواله کړی دی. ستانه قربان شمه قربان احسان الله شهیدا، ستانه قربان شمه قربان احسان الله شهیدا، او کړه جنتونه په نصیب د پاک الله شهیدا. په دوبۍ او پاکستان د ښکلي دوران تېر شو، په دوبۍ او پاکستان کې د دوران تېر شو، او څه ښکلي دور دی لکه ستوري د اسمان تېر شو. نو تا پسې جاري مسافر عنایت الله شهیدا، تا پسې جاري مسافر عنایت الله شهیدا، ستانه قربان شمه قربان احسان الله شهیدا. او تا چاته پرېښو زیر الله حبیب الله رورا، تا چاته پرېښو زیر الله حبیب الله جانانا، او فضل سوری امان الله سعد الله جانانا. ستانه قربان شمه قربان احسان الله شهیدا، او کړه جنتونه په نصیب د پاک الله شهیدا. زه به ده ووایم چې احسان شیرپو چې دی نو هغه نه یوازې یو صحافي و بلکې هغه یو ښه سوشل ورکر هم و، او که مونږ د هغه په شهید کېدو په دغه باندې نظر واچو نو که تاسو نن وګورئ نو هغه چې دی نو په صحافتي چې کومې سرګرمۍ وې په هغه په ښه طریقه نباولو په دغه کې چې دی نو هغه شهید کړی شو، زمونږ نه جدا شو، خو شهید چې دی نو هغه چېرې هم نه مړ کېږي، هغه به همیشه مونږ سره وي. د هغه ګناه صرف دا وه، د هغه ګناه دا وه ډېر خلکو ته به دې پته نه لګي چې هغه ولې شهید کړی شو. هغه زمونږ د بچو د مستقبل هغه سره فکر و، هغه سره د چارسدې د خلکو فکر و، او هغه ګناه دا وه چې هغه خلک د آیس نه منې کول. هغه دغه ځناور خلک کوم چې زمونږ د بچو د مستقبل دلته کې دغه چې دی نو هغه تاریک کېدل غواړي، نو هغه د هغې خلکو خلاف چې کوم دی نه قلم راغشتي و بلکې هغه ټوپک هم راغشتي و، او دا ټول دلته کې صحابیان ګواه دي چې هغه سره په موټر کې هر وخت کلاشنکوف پروت و. هغه ته دا پته وه چې دا کوم میشن ما شروع کړی دا اسان کار نه دی، خو زه به پکې سر هم ورکوم، خو د چارسدې دا بچي چې دي دا زما بچي دي، او کم از کم د آیس فیروشو ته دغې تورمخو ته دغې بدرنګو ته به چېرې هم چې دی نو زه پرې نږدم. زه د احسان شیرپو مشر ورور یم، او زما تعلق د پولیس سره و. ما به هغه ته وایي چې هلکه داسې کار کوه چې هغه د هغې نه تا ته تکلیف جوړ نه شي، خو هغه یو داسې زړور بهادر سړی و چې هغه به یو کار غلط ولیدل نو هغې پسې به شو، هغه به نه منې کېده. هغه په علاقه کې هم داسې مشهور شوی و چې هغه د آیسو خلاف و، هغه د تجاوزاتو خلاف و، هغه به دا چې کوم ملاوټ والی د دوی خلاف و، او د ای ټي وي دپاره به هغه ډېر کار کو. دا مسئلې به هغه ایستې او هغه به حکومتي چارواکو ته مخامخ کولې او په هغې باندې به هغوی عمل درآمد کو. 3 کاله وشو چې هغه قتل شوی دی،
د هغه د ماشومانو د هغه د زنانه اوسه پورې د حکومت د طرفه هېڅ څه نه دي شوي، نه چا تپوس کړی. هغه وخت کې چې کله دا کار وشو، دغه د تره زوی لږی شو او دی بېګناه قتل کړو، نو دا په هغې کې رپورټ ما وکړو، زه ورسره وم. 4 کسان یې زه نه علاوه 3 کسان نور قتل کړل، دا 4 کسه ده پوره کړل. دی بیا روپوټ شو او په هغه وخت کې عرفان الله صاحب ډي پي او د چارسدی و، هغه ورپسې کوشش شروع کړو او دا سړی ګرفتار. چې کله دی ګرفتار شو نو دا حالات ټول بیان کړه پولیس ته او اقبال جرم یې وکړو او کلاشنکوف یې برآمد کړو، چې چا سره برآمد کړو نو هغه هم ګرفتار کړو پولیسو او وروسته. دا هغه سهولت کار چې دی که زه تا ته ووایم د سیشن نه خو ضمانت وشو ونه شو، خو چې هائی کورټ ته لاړ نو هائی کورټ بغیر څه بحث نه هغه ضمانت وکړو، آرډر یې وکړو، زمانه مخکې بیا هغه کور ته راورسېد. دا خو لومړی کار و چې هائی کورټ ورسره داسې کار وکړو. 3 کاله وشو چې د هغه ملزم په جیل کې دی او هره میاشت په میاشت کې 2 تاریخونه بدلېږي. نو چې څنګه احسان شیرپور صاحب یو ښه صحافي و، یو ښه بزنسمین و، بزنسمین په دوبۍ کې هغه ډېر ښه بزنس کړو او زیاتتر زمونږ د دې خاندان کوم چې باغ کورونه مرزی ورته وایي دغلته زمونږ ډېر غټ خاندان پروت دی. دا ټول خاندان په دوبۍ کې که زه ووایم نو دا د احسان شیرپور صاحب د وجې او زمونږ بل یو ورور دی د هغوی د وجې هلته پروت دی. نو هغه یو ښه بزنسمین و، خو هغه یو ښه د کور د مشرۍ مطابق یو ډېر زبردست انسان و. هغه باندې د هغون خاندان فخر کولو او راټولو پې. نو که زه ووایم چې یوازې احسان شیرپور صاحب شهید شوي دي نو که امان الله لالا ته یا د هغوی بچو ته تکلیفات میلو شوي دي، خو نه هغه خاندان ته تکلیفات میلو شوي دي. غون خاندان په هغه باندې چې دی نو یتیم شوی دی. او بله چې کوم هغه صحافتي کارکردګي و، د هغه چې کوم سوشل کارکردګي و په علاقه کې د خلکو خدمت چې د چا چې یعنې په سر هم دړو نو ویې چې یاره احسان شیرپور صاحب تاسو هغه ته دغه وکړې نو هغه باندې د هغون دا ډسټرکټ چارسده چې دا یتیمه شوې ده. نننۍ ورځ خو ډېره د غم ورځ هم ده او د خوشحالۍ هم ده. د غم په دې چې موږ احسان نشته او احسان هغه احسان و چې زموږ په ټول تحصیل تنګي نه بلکې په چارسده او په KPK باندې احسانات دي او هغه موږ هېڅ کله نشو هېرولی. زه د دې خپل پلیټفارم نه د تنګي د پلیټفارم نه د فارم نه چې کوم میلمانه راغلي دي د هغوی هم ډېر زیاته شکریه ادا کوم او دا تمه لرم چې د دې نننۍ ورځ په مناسبت سره د دوی دغه کومې هلې ځلې کومې کوششونه وي صرف او صرف د اتحاد او د متحد کېدو په وجه وي او دغه اتحاد او متحد کېدلو د دوی د غاړې دې وي او موږ هم دا تمه لرو چې یاره زموږ سترګې هم دوی ته دي چې دوی به په ضلع چارسده کې د صحافي دا کومو نیمګړي کارونه چې دي یا د هغوی د تپوس کولو لپاره دوی دا یونټي ټوله یونټي متحد کړي او یو اتحاد جوړ کړي. احسان شیرپور زموږ یو داسې ورور و چې هغه د خپل جدوجهد په هر صورت کې جاري ساتلی و. زه هر پروګرام کې دا خبره کوم چې زموږ نظریاتي اختلافات په خپل ځای باندې وو، هغه بیل تنظیم و، زموږ بیل تنظیم و، خو هغه چېرته هم دا نه و کړی چېرې موږ یو بیل تنظیم والا ګڼلي وو. هغه هم دغه ویلي وو چې یاره صحافیان ټول روڼه یي او دغه روڼه چې دی نو دا راغونډېدل پکار دي. په دې کې هغه بار بار موږ سره لکه نورو تنظیمونو سره مذاکرات کړي وو چې یاره دا صحافیان دې رایوځی شي. خو لا تر اوسه دغه د حسین قادر وایي چې کومه خبره وکړله د دې شاته ډېر زیات وجوهات دي او هغه وجوهاتو باندې خبرې اترې کول پکار دي. خو دا بیا هم زه صدیق له د دې دغه کریډټ ورکوم
چې هغه هر کال ټولو ملګرو ته وایي د چارسدې د ضلع چارسدې چې څومره صحافیان دي خو بیا هم نور کلونو کې چېرته داسې نه وي شوي چې را زمونږ دغه ملګري سبزلي ترین صاحب، سراج علي صاحب، افتاب علي صاحب او دغسې محفوظ بھائی خو راځي هر پروګرام لا چې هغوی دلته لکه راغلي وو او دغسې پروګرام کې او دې برسې کې چې دی نو هغوی شرکت کړی وو. دا یادګیرنه چې کومه ده نو دا د ژوندي قومونو یوه نښه ده او که ژوندي قومونه ژوندي نه وي نو صدیق شان خلک پکې شته هغه موږ ټولو ته دغه یاداشت راکوي چې موږ خپل شهیدان نشو هېرولی. احسان شیرپو چې کوم شهادت په رتبې باندې فایز شوي دي ډېرې زیاتې خبرې وشوې نور به هم کېږي په هغه کې هېڅ بې مرای نشته چې هغه یو غټه قرباني ورکړې وه خو د هغه شهادت موږ دا خبره موږ ته دا یو پیغام هم راکوي چې په دې معاشره کې نه یوازې صحافیان بلکې د دې معاشرې هر کس ډېر زیات غیر محفوظه دی او د دې دپاره به اواز څوک اوچتوي د هغې دپاره به اواز موږ صحافیان اوچتو خو د بدمرغۍ نه د بدقسمتۍ نه موږ صحافیان په خپل منځ کې هم ډېر زیات بې اتفاقه یو. اکریډیټډ صحافیان چې کوم حکومت پاکستان هم مني زه د هغې صحافیانو خبره کوم او د دې ذمواري چې کومه ده نو هغه زه څنګه چې حسین قادر بھائی خبره وکړله هغه د ضلع چارسده کې یا په چارسده کې ناست دغه مشرانو له ورکوم صفا خبره کوم چې که دغه مشران وغواړي نو دا صحافیان بالکل راغونډېدی شي خپل واړه واړه اختلافات هغه ختمولی شي. مونږ په خپل ځاني باندې دغه کوشش ډېر زیات کړی دی خو زمونږ دغه کوششونو رنګ راونړه نو بیا په ارام باندې کېناستو. زه احسان شیرپو صاحب ته خراج عقیدت پیش کوم او دا وایم چېرې د هغه قرباني دا به همیشه دپاره مونږ ته یاد وي او مونږ ته که یاد نه وي نو د صدیق شانتې کشر به مونږ ته هر ځله یادوي. احسان خو احسان ما سره یې ډېر لږ وخت تېر کړو یو څلور کاله خو هغه داسې و چې هغه ورورولي هغه مینه هغه لکه تر قیامته نه نشي. د یو ورور په حساب د امان الله خان ورور زمونږ هم ورور دې کې اړو زه شک نه کوم ټیک د مور پلار هم ویلو خو هغه سره هم تعلق رشته داسې جوړه شوې وه چې هغه سره مونږ خپله ورورولي کوله د هغه د شهادت نه پس هم ورسره وکړه او بیا هم ورسره کوم. خدای دې نه کړي د هغه بچي دي ما خو ورته په هغه ساعته ملي او بیا به هم ورته ویم چې دغه پرس کلب دی او زما نمبر هم دی تاسو څه منډه تړله زمونږ د وسه څه کېږي اینی ټایم تاسو مونږ ته ویلی شئ مونږ به درنه مخ نه اړو او لکه دلته خبرې اترې ډېرې زیاتې وشوې که د هغه کومه شخصیت و هغه ور سټایل شخصیت مطلب هغه د جرګو سړی نو هغه یو ښه سوشل ورکره و هغه د یارانو یارانو یارو د دشمنانو دشمنه مو که به تاسو سخته راتله ورسره کلک ولاړ و که د ستا د ضرورتو د هغه به د خپل وس مطابق کوشش کوو چې زه د ملګري دا ضرورت پوره کړم او په هغه باندې دا ټول پریس کلب زم آباد اصل مسئلې ته به همدا راځو چې یاره زمونږ ډېر ښه ملګري وو او انتهایي پې خفه وو یقین وکړه یو وخت هم د زړه نه نه وځي مونږ خپل منځ کې چې کله هم ناست وي د هغه ذکر کېږي نو د هغه کومې خوبۍ چې دي هغه بیانېږي انسان چېرې 100% مکمل کېدی نه شي که چا خوبۍ ډېرې لږې لږې خامې وي دا ورسره وي خو په حیثیت مجموعي طور هغه یو ډېر بهترین او ښه انسان مونږ به یوازې ګنډم دي د دې غون خاندان کې ګنډم دي ما ته پته ده د احسان کشر و ټولو مشر و کاکا دې پې خفه کېږي په ایمان که دا ټول هغه په مخه راویستلو هغه به ځان سره چلو د دې ټولې مسلې به هم د هغه په سر وي د
د دې ټولې جرګې به هم د هغوی په سر دی هغه په دوبۍ کې ناست ول ته هغوی به خپل کاروبارونه کو ته به سر دلته منډې تړې والې یو عظیم انسان و یو ډېر ښه انشاءالله موږ به یادو یوازې په داسې یادولو کې نه موږ به ورته دعا هم کوو په مونځ کې